رانا ثناءالله اخر د مسلم لیگ نون د طرف نه محسن نقوی ته یو قراره جواب ورکړی دی. محسن نقوی چې د مسلم لیگ نون په حکومت باندې کم تنقید کړو او د حواله سره کم بیانات جاری کړي نو رانا ثناءالله اخر محسن نقوی ته جواب ورکړی چې پاغي هم ډیټیل سره خبره کوو. بل د محسن نقوی بیان باره کې احمد جواد چې کم دی هم یو ډیر زبردست بیان جاری کړی دی. بل د انډیا سابقه کپتان سارو غنگولی د عمران خان په حق کې یو ډیره زبردست خبره کړې چې پاغي هم ډیټیل سره خبره کوو. نو په دې ویډیو کې درې ډیر اهم اپډیټس دی ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. رانا ثناءالله طرف نه محسن نقوی ته جواب ملو شوی دی. دا یو قسم له د مسلم لیگ نون د طرف نه محسن نقوی ته جواب دی. ځکه د مسلم لیگ نون په حکومت باندې محسن نقوی بل ورسره تنقید کړو چې دا سیستم فیل دی، دا سیستم تباه دی او دا سیستم کدا سره روان وي نو پاکستان راتلونکي لس کالو کې هیڅ قسم ترقی نشي کولی. نو رانا ثناءالله اوس ویلي دي چې د زرداری برخوردار وایي چې دا سیستم اوس نه چلی. د زرداری برخوردار څوک وایي؟ دا محسن نقوی یادوي چې د زرداری برخوردار وایي چې دا سیستم اوس نه چلی. نو زه درته دا وایم چې تاسو تا په خپله د 13 کالو سفر په 3 کالو کې وکړو. یعنې ته وزیر داخله جوړ شي. وزیر داخله جوړېدلو دپاره یو پالیټیشن 10 کاله 20 کاله 13 کاله ویټ کوي او ته صرف په 3 کالو کې وزیر داخله جوړ شوي. نو تا ته اوس دا پته ولګی چې دا سیستم نه چلی چې ته خپله د دې سیستم کې د یو کس 13 کاله کې کم پوسټ لرسي نو هغه ته په صرف 3 کالو کې وزیر داخله جوړ شوي. نو تا ته اوس پته ولګېده چې دا سیستم نه چلی. یعنی رانا ثناءالله چې کوم دی محسن نقوی ته دا جواب ورکړی دی. او دا رانا ثناءالله مزید ویلي چې د پارلیماني نظام چې کوم دی دا موږ له قید اعظم راکړی دی. یعنی دې بیان نه اندازه دا کیږي چې کیدای شي په ملک کې صدارتي نظام راشي. صدارتي نظام دا وي چې وزیر اعظم دغه ملک وي خو هغه سره کنټرول نه وي، زیات کنټرول چې کوم وي صدر سره وي. او دا نظام چې کوم دی په ترکی او امریکا کې یالډي چلی. په ترکی کې هم صدارتي نظام دی، نورم په ملکونو کې صدارتي نظامونه شته دي. په امریکا کې صدارتي نظام دی. ټول پاور چې کوم وي هغه صدر صاحب سره وي. نو کې دیشي په ملک کې صدارتي نظام راځي نو دغه ولا ویلي رانا ثناءالله چې دا کم پارلیماني نظام په ملک کې اوس چلی نو دا موږ له قید اعظم وای را کړی دی. مخکې د محسن نقوی بیان باره کې احمد جواد ویلي دي چې یو سړی خپل کور ته په خپله اور ولګوي او بیا د کور نه بهر کیني او وایي چې دا سیستم کولیپس شوی دی ځکه دوباره دا سیستم جوړول غواړي. یعنی اوس د دې خبرې د احمد جواد چې کوم دا بیان جاری کړی د مطلب دا دی چې دا سیستم که چېرې دې ځله را رسېدلی نو دا دی را رسولی دی. نو که سیستم کولیپس شوی دی نو دی په وجه کولیپس شوی دی. بل سارو غنگولی د انډیا سابقه کرکټ کپتان تاسو له یاد شي یو ښه کلاړي پاتې شوی دی. د عمران خان باره کې ویلي دي چې عمران خان ما ته ویلي چې کله مخې له د ستا تورې وریځې راشي نو بیا ته خپل اوران اوچت کوه. نو عمران خان و یو ډیر بهادر انسان دی، یو بهادر لیډر دی، خو له بده مرغه په پاکستان کې د تیر شوي 2 کالو داسې په جیل کې دی. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس وو. د دې حوالې سره د ستاسو سره د تاسو خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې پیش کړئ.